او یا دی بوي الکلام فی کذا الکلام فی کذا نو الکلام لفظ به راتله نو چې کله دیو به دغه لفظ استعمالوله د دینه پس دغه علم تسویل کیږي اوس دا ولی دا ځکه چې ګوره هغه چې بحث کول د عقایدو نه بکول امام ابو الحسن الاشعری دا د کم فن امام دی د عقایدو نو چې کله هغه په خپل دغه بحث مباحثه کې لفظ د کلام استعمالول الکلام فی کذا الکلام فی کذا نو امام د عقایدو کنه او د لفظ استعمالول نو بس دا نوم مشهور شو د څه د پاره د علم الکلام د عقایدو د پاره شو صحیح ده دویم دي ته دویم وجه صدا دویم وجه دا چې د عقایدو په مسائلو کې یو مسله ډیر اهم او ضروری و چې هغه ته کلام الله یعنی دا قران مجید آیا قران مجید مخلوق دی او که غیر مخلوق ده دا ډیر بحث مخکې دا ډیر زیات مشهور دی امام بخاری رحمه الله په زمانه کې هم او خصوصا امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کوم دی هغه دغه مسلې په وجه باندې ډیر زیات مشقت او ډیر زیات تکالیف هم برداشت کړي ده صحیح ده کنه نو هغه زمانه کې به دا قران مجید آیا مخلوق دی او کنه دی کلام الله مخلوق ام لا قران کلام الله دا مخلوق دی او کنه دی نو هغه زمانه کې دا بحث ډیر زیات مشهور نو لدی وجنه د علم الکلام د علم العقائد تبع نوم مقرر شو د څه شی علم الکلام دریم چې کوم دا متکلمین چې مخکې کومو د اسلام دفاع کوونکي دی خلکو به د باطل سره مناظره وکوله بحث مباحثه وکوله او یقیني خبر ده چې بحث مباحثه کې د خبرو یعنی د کلام ضرورت وي او د قدرت کلام ضرورت وي نو چې کله د دې دوه ضرورت او د بحث اکثر کېږي پس شي باندې په عقاید باندې نو بس د دې علم نوم وګرځدل څه شي علم العقاید نوم وګرځي علم الکلام مرته ویل کېږي اوس یو کلام دا یو قدرت کلام دی ها قدرت کلام ګوره کله کله به یو انسان سره قدرت کلام وي خو علم به ور سره نه وي او کله کله یو انسان سره علم به وي خو قدرت کلام به نه وي نو چې کله د دوانو کې یو نه وي نو دا داسې ښه خبره نه ده راغلې چې دواړه در سره پرسې خبره ښه خبره نه ده راغلې چې دواړه در سره وي دا بیا څه شي وي ښه وي یو انسان به هغه ډېر زیات قابل به وي سم د علم سمندر به وي لیکن هغه بیان نشي کولی څه شي نشي کولی بل کس پوهه کولی نشي یو کس به داسې وي چې هغې سره د پوهه کولو دغه مهارت او کمال خو به وي خو هغې سره علم نه وي نو چې علم ورسره نه وي نو په څه شي باندې به خلک پوهه کوي نو د هر څه دپاره دو شیزونه څه شیز ده ضروري ده یو کلام او بل قدرت د کلام یو کلام یو قدرت د کلام او بل علم دا دواړه ډېر اهم او ضروري شیزان دي صحیح ده که نه وس داسې به هم نه کوي چې قدرت کلام در سره وي او علم در سره نه وي او ته بیا د خپل مسایل غلط ثابتولو دپاره غلط خبرې شیر کوي دا به هم نه کوي صحیح ده که نه نو د هر یو شیز د اصول د قوانین د ضوابطو دا خیال به تاسو ساتئ چې کله هم یو چا سره بحث کوئ نو اسی به ځان نه طوطي به نه جوړوئ ښه اورې مولا لکه زمونږ پنجپریانو سره اختلاف یا عذاب القبر شته ما ته هم پته شته تا ته هم پته شته چې عذاب القبر شته هلته نه پنجپري جواب وکړي چې بای زه هم عذاب القبر منمه تا سره جواب شته ته بحث په څه شي کوي چې هغه هم عذاب القبر مني ته هم عذاب القبر مني بحث په څه شي کوي خبره ختمه شوه که نه اوس دغلته که یو کس سره قدرت د کلام خو شته خو علم ورسره نشته دا به خاموش پاتې شي خو که یو کس داسې وي چې هغې سره علم هم شته او قدرت د کلام هم شته هغه ورته وایي چې لکه ته هم عذاب القبر مني زه هم منم خو ستا او زما په دې منلو کې فرق شته څنګه کافر هم خدای مني زه هم خدای منم خو زما او د کافر په دې خدای منلو کې فرق شته قادیانی هم پیغمبر مني زه هم پیغمبر منم د هغې په منلو کې او زما په منلو کې فرق شته لکه قادیانی پیغمبر مني خو آخر پیغمبر نه مني ها کافر خدای مني خو شریک د باری تعالی مني مونږ هم الله منو خو شریک د باری تعالی نه منو صحیح ده که نه دغه شانتي چې کله مونږ وکتل چې انسان سره قدرت د کلام به وي خو علم به نه وي دا هم بد عادت دی چې بیان کوي یو کس سره چې کله علم وي او قدرت د کلام نه وي دا هم بد مرض دی ښه نو خلاصه ده چې تاسو به چې کله پنجبري سره بحث کوئ غیر مقلد سره به تاسو بحث وکړئ مثال په تور باندې هغه
غیر مقلدین سره مونږ بحث کوو کله کله او غیر مقلد دا گمراه دی دا د تاسو ته دا پته شته چې زمونږ د مسلمانانو په نظر کې خصوصا لوی مولیان به زمونږ څه شی به وي مولیان به غیر مقلدین وابیان گمراه دي ولی گمراه دي مړه دي رفع الیدین کوي غیر مقلدین گمراه دي ولی گمراه دي امین بالجهر کوي غیر مقلدین گمراه دي ولی گمراه دي رفع الیدین کوي امین بالجهر کوي صحیح ده کنه نو آیا په دې سو گمراه کیږي تاسو چرته دا کتل دي چې آیا دا غیر مقلد اصل کې چې گمراه شوی دا ولی گمراه دي اوس چې کس رفع الیدین کوي ته ورته گمراه ویلی شي ولی باندې شوی دا وابیانو ته ولی وایي گمراه ورته ویلی شي جواب وکا ویلی شي ولی بیا ولی وابیانو ته گمراه وایي مطلب دا چې کله یو انسان رفع الیدین کوي زمونږ د وابیانو سره اختلاف په دین شته چې رفع الیدین شته او کا نشته رفع الیدین شته او کا زمونږ وابیانو سره اصل اختلاف په دین شته چې آیا امین بالجار شته او نشته چې کله یو انسان دلته به یو نقطه دا به تاسو فائدہ وکي چې کله یو انسان جګړه کوي جګړه د تور او د ډال جګړه چې کوي نو دی انسان سره په یو لاس کې تور وي او دی بل لاس کې ډال وي چې کله دی په خپل دشمن باندې گزار کوي نو دی په دې ډال باندې گزار کوي په تور باندې په تور باندې گزار کوي پس گزار کوي په تور گزار کوي کنه تاسو چرته یو کس کتل دي چې هغه په جنگ کې د تور اشاعت د سنولې وي او په دې ډال باندې گزارونه کوي نه اوس چې بل یو کس په دې کس باندې گزار کوي دشمن نو دا تور به ورته مخامخ نسی خپل دفاع د پاره کنه دا ډال به ورته مخامخ نسی ډال نسی کنه نو مطلب دا چې دا ډال د دفاع د پاره وي او د گزار د پاره تور وي هم دغه شان دي دا وابیان غیر مقلدین خوارج د اهل سنت والجماعت او د دین او د مذهب او د اسلام دشمنان دي د رفع الیدین او امین بالجهر چکم د کنه دا دیو د خپل ډال په توګه باندې استعمالوي د څه شي ډال په توګه باندې استعمالوي اصل اختلاف چې کوم د زموږ د وابیانو سره چې کوم دا هغه په دې باندې نه د چې امین بالجار شته او کنيشته بلکې امین بالجار د خلاف اولاد او لا خبره ده رفع الیدین کول او نه کول دي سره موږ نه موس خرابېدونه مراد چې انسان رفع الیدین وکړي د دې هم موس کېږي خو چې کوم ونه کې د دې هم موس کېږي اصل مسله د وابیانو سره چې هغه په موږ باندې گزار کوي هغه نور مسائل دي غټ مسائل تقلید مسله دا تقلید د غیر مقلدین په وجه د طرف نه چې کوم غټ اختلاف دی هغه د توري په مثل استعمالوي دا پټ ساتلی وي هغه عوام دوکه کوي غیر مقلدین څه کوي عوام دوکه کوي خلکو ته وای مردا دیوبندیان موږ سره په دې اختلاف کوي چې امین بالجار شته کني شته رفع الیدین شته او کني شته رسول الله خو دوانه کړی دا ورته وای د ظالم بچا په دې اختلاف شته یا نشته زمو استا مسله په دې باندې نشته بلکې مسله اصل په دې باندې دا چې تقلید شته کني شته چې کله هغه تقلید اومني تقلید چې کله قائل شي دا ټول مسائل باغه خود به خود مني چې تقلید نه مني په دې باندې بحث کول دا فضول دی څه شي دی فضول دی اوس یو کس چې کله بنیاد جوړ کی آبادی به جوړ کی کنه چې بنیاد کې د آبادی به جوړ کی کنه په هوا کې څوک آبادی جوړول شي چې کله ته بنیادی مسله هغه ته تقلید ویل شي دا حل کې دا نور په خپل حل شو جی سیدا جی چې کله یو انسان ته قتل کوي دا لاس چې ورنه کټ کی دا انسان مړ کیږي عموما ژوندې پاتې کیږي کنه چې خپل ورنه کټ کی دا انسان مړ کیږي او چې کله دا سر ورنه قلم کی مړ شي کنه چې کله وابي سره ته بحث وکي په مسله د رفع الیدین باندې مده سیده چې تاغه ته لګ بس له خوګ دی کړه علاج دی پوره ورته ونه کړه مسله دی ور سره وکړه په قرات خلف الامام دا اوس مسله لګ سخت دی ښه د مکروه تحریمی خبره پکې راځي بار تا ور سره خبره وکړه پر رفع الیدین په امین بالجهر باندې نو تاسو ور سره معاملې یو زخم ورکړه جی اصل بس کوي سر به قلموي د دلیل په میدان کې چې هغه تقلید مسله ده تقلید باندې به بحث کوي او اتمام د حجت به ور باندې قایلوي په تقلید باندې پوهیږي کنه پنځبيري سره به مونږ بحث کوو دوا بعد سنت اشتاو کنيشته دا معمولی مسله ده زمونږ چې کم مسائل دي اهم مسائل هغه باندې بور سره بحث کوو چې حیات النبی مسله ده پنځپيري چې حیات النبی منی هغه د روح د پاره منی مونږ شمنو مونږ د جسد عنصري د پاره منو جسد د پاره نه جسد عنصري د پاره منو هغه بی ادب بی اودس زامن خودي د پاره منی کنه جسدي مثالی د پاره خو هغه منی کله
خو موږ د څه شي د پاره به منو جسدي عنصري د پاره به موږ منو موږ چې کله پنځپریانو سره بحث کوو کنه موږ به توسل په باره کې وکړو وسیله په باره کې وکړو څه شي په باره کې توسل او د وسیله په باره کې به موږ ور سره بحث کوو بهرحال خبره مې څه کوله چې بای علم الكلام دیتا علم الكلام هم ویل کېږي علم الكلام او علم العقاید او اصول الدین هم ورته ویل کېږي څه ده کنه اصول الدین ته براشو چې آیا اصول الدین سمانا لري نو اصل کې دی علم الكلام په دغه موضوع باندې ډیر کتابونه لیکل شوی دي څه چل شوی دي ډیر کتابونه لیکل شوی دي د اصول الدین په نوم باندې او په کم فن کې لیکل شوی دي علم الكلام په فن باندې نو چې کله علم الكلام په دغه فن کې کتاب ولیکل شو د اصول الدین په نوم باندې نو دغه علم ته بیا څه ویل کېږي صحیح ده کنه او چې یو کس کله په فقه باندې فقه فن باندې کتاب لیکي نو تعالی دل چې ته په چا قدرت نه حمیر ویلی وي نه کنه د هر یو فن خپل نوم وي دغه شان چې کله علم العقاید په دغه فن کې کتاب ولیکل شو نوم ورته کې خودله د اصول الدین نو سو شولا چې دې ته اصول الدین هم ویل کېږي لکه څنګه امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله یو کتاب جوړ کړی دا الابانه عن اصول الديانه نو اوس دلته د اصول الديانه چې کوم لفظ دا په معنی د اصول الدین سره دا صحیح ده دویم کتاب چې کوم دا عبد القادر بغدادي اشعری رحمه الله چې دې تیر شوی دا په 429 هجری کې دی یو کتاب لیکلی دا اصول الدین په نوم باندې د څه شي په نوم باندې او په کوم فن کې لیکل شوی دا نو بس اصول الدین مرتبه ویل کېږي صحیح ده لکه بل یو کتاب او دا کتاب زما په ژوند کې ډیر خوښیږي او دا تاسو واخلئ او دا ضرور وګورئ څه وکئ دا ډیر آسان دی یو کس کوي چې زه په عربي نه پوهیږم خو دې کتاب کې داس یو کمال دی چې کله انسان د زړه د صدق نه دا کتاب واخلو دا وګوري اگر که په عربي باندې نه پوهیږي بیا هم هغه په دې پوهیږي چې د کتاب ولا سوي غواړي چې هغه امام ابو اليسر البزدوي الحنفي رحمه الله کتاب دی امام محمد البزدوي رحمه الله دلته پروت دی شاته دا کتاب نه ده دا تاسو واخلئ دا ډیر زیات خوندور کتاب دی په دې کې ټول بهترین مسائل حل کړی شوی دی دا کتاب به تاسو واخلئ دا به تاسو وګورئ چې اصول الدین د چا امام ابو اليسر لامام ابو اليسر محمد البزدوي الحنفي رحمه الله دا کتاب به تاسو وګورئ صحیح ده بیا دین علاوه علم العقاید هم ورته ویل کېږي څه شي اوس علم العقاید دغه نوم دغه مناسبت دا خو ډېر زیات واضح دی ولی ځکه چې کله په دې علم کې چې بحث کېږي هغه اکثر د عقایدو نه کېږي او اکثر علم الکلام په دغه موضوع باندې ډېر کتابونه لیکل شوی دا چې هغې نوم دی په نوم د کتاب کې راغلی څه شي عقیدې لفظ به راغلی وي که نه لکه د علم العقاید مناسبت خو ډیر واضح دی ولی ځکه چې مشهور کتابونه دي چې په دې نوم باندې لکه څنګه د امام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله چې 331 هجری کې تیر شوی دا د دې یو کتاب دی العقیده الطحاویه څه شي عقیده الطحاویه نو دا په کوم فن کې لیکل شوی دا علم الكلام کې نوم ورته د څه کې خودل شوی دا العقیده الطحاویه مناسبت ظاهر دی دین علاوه په دې موجوده دور کې چې بل یو کس دی هغې ته ویل کېږي چې هغې باندې ډېر بحث کېږي که نه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله دی باندې نن سبا ډېر زیات لانجې کېږي دی یو کتاب جوړ کړی دا العقیدة الواسطیه دا علامه ابن تیمیه رحمه الله مخکې هم ما تاسو ته ویلی و نن بیا وایم په وضاحت سره زمونږ د طالبانو او زمونږ د مولیانو غټه کمزوري او غټ یو نقص او یو غلط عادت څه شی دی چې مونږ یو داسې مولا او داسې عالم نه چې هغه ټول عمر فقه پړه کړې وي بزرگ به هم وي قابل به هم وي محترم به هم وي مکرم به هم وي عزتمن به هم وي بزرګي کې به شک هم نه به وي خو هغه په علم الکلام نه پوهیږي پس شي نه پوهیږي ما مخې ته دا کتاب پروت دی مثال په تور باندې دی دا کتاب هغه مولا چرته په جون کې اول ځل کولاو کړله او دلته لپاسه لیکل شوی دی
حجت الاسلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سیدا بس هغه غریب مولا چې هغه فقه پڑھا کړی وي هغه د غنوم په وجه باندې بس ابن تیمیه خو شیخ الاسلام دی هغه د شیخ الاسلام کېدو نه چا انکار کړی دی بهشک شیخ الاسلام دی شیخ الاسلام دی کنه دی دلته یو بل خبره اگر کا خلق به غلط مطلب اخلي خو تاسو په کولو د پاره یو خبره کومه کله چې موږ د قران تفسیر بیانو څه چل کوو قران تفسیر بیانو چې د قران تفسیر موږ بیانو دی آیت د رجم سورۃ النور کې آیت د رجم چې کله راشي جی موږ د صحابي واقع بیانو کړه چې یو صحابي نه ګناه شوی او بیا غره جم شوی ها جی تاسو چرته یو مولا دلته کتلې د چې بای چې او چا د صحابي په باره کې د آیت په تفسیر کې د صحابي دا واقع بیان کړله او بل مولا ورته چې دا خو د ګستاخی وکړه ولی بیان کړله نه ولی ځکه چې دا حقیقت دی چې الله بیان کړی دی رسول الله بیان کړی دی دا پوهیږي خلک په دې باندې چې قران کې دا شته اوس دا خبره مې ولې وکړله دا مې ځکه وکړله چې ګوره د صحابه په باره کې خو مونږ دومره جرأت کولی شو هغه مثلا مونږ بیانولی شو چې پلانکي صحابي نه دا ګناه شوی الله دا آیت نازل کړله پلانکي صحابه ولې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کله تهمت ولګېدله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض ملګري د هغه تهمت په وجه باندې د منافقینو د چا نه لږ شان متاثر شوی نه و چې الله پاک آیت نازل کړله شوی وکنه په تفسیر کې دا مونږ بیانو کنه نو چې کله د صحابه کرامو واقعات مونږ بیانو امام ابن تیمیه رحمه الله د صحابه په مقابله کې څه شي دي چې کله د صحابي واقعا بیانې د ابن تیمیه ولې نه بیانې خو الزام بنه لګي امام ابن تیمیه رحمه الله علم په خپل ځای هغه مقام مرتبه هم په خپل ځای باندې احترام هم په خپل ځای باندې خدمات هم په خپل ځای باندې خو سم سړی د مکه مشرکان چې کومو څوک مشرکان هغه خانه کعبه نو جوړ کړي ها اوس دغه خانه کعبه جوړولو په وجه باندې تدا ویلي شي چې مکه مشرکان ډېر ښه خلک دي نه یو جزئی او خیر خو بکړی وي حقیقت او بنیاد خو په خېګړه باندې نه وکنه دغه شان دي کله کله باز خلک د دین اسلام خدمت کوي خو اصل عقاید او بنیادی عقاید هغه د مسلمانانو نوی قادیانی يهوديان نن سبا مسلمانانو سره څومره مرسته کوي دا کم ځکه چې سیلاب راشي څومره مال دولت ورکوي دا عیسایان تاسو کتل دي دروغ هم نه وایي ها نو ته ورته ویل چې دا ډېر ښه سړی دی او بس دې پسې خبرې مه کوه الکه هغه یو عمل دی یو عقیده د ابن تیمیه رحمه الله عملي زندګي څه شي بېشک د اسلام د پاره ډېرې خدمات دي خو عقیده د ابن تیمیه رحمه الله ټیک نه دا زمون کتاب دی څه شي دی هر یو کس ته پکار دی چې دا کتاب وګوري ما خو خپل نظریه دا ده کنه چې انسان هغه وایي چې زه مسلمان یم څه شی یم که طالب وي او کنه وي هغه د عقاید علماء سنت والجماعت دا دی وګوري عقاید المهند المفند دا دی وګوري د سر نه واخله تر اخره پورې دا دی وګوري په دې ځان پوهه کی اوس په دې کتاب کې تقریبا لوی خلق او علامه خلیل احمد سهارنپوري رحم الله غوند کې کسانو جی په دې کې هغه دا کتاب لیکل دی علامه خلیل احمد سهارنپوري رحم الله تمام اکابرینو په دې باندې دسخط موجود دی په دې کې دا مسله موجود دی چې زیارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کول دا ښه کار دی دا ثواب باعث ګرځي رسول الله روزه ته تلل اجر ملاويږي برکت ذریعہ ده الته چلار چې رسول الله په وسیله او په استشفاء باندې الته دعا کولې شي چې ستاسو ټول مشران دا وایي بل طرف ته ابن تیمیه هغه وایي دا شرک دی چې کله زه درته وایم چې ته ځان ته وایي دیوبندي او دې کتاب کې لیکل شوی دی چې بای زیارت د رسول الله جایز دی څه شي زیارت د روزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز دی ابن تیمیه ورته شرک وایي نو چې کله هغه شرک وایي ستا مشران ورته مستحب وایي ها چې کله هغه شرک فتوا لګي نو دغه شرک په دغه فتوا باندې صدا ټول مشران څه شي شولا مشرکان شول کنه نو داس یو انسان صفت کول چې هغه ستا په دغه مشران او مشرک فتوا لګي دا ښه کار دی نه ده کنه بل زمونږ بعضی ملګري ډېر سادهګان دي کنه ځان ته محققین وایي په فیسبوک باندې ابن تیمیه رحمه الله کتاب چاپ کېدله تلبیس الجهمیه په نوم باندې لیکي او د بل کتاب هم دی مطلب پاکستان کې نه و کنه مخکې و بهر مصر شو دغه شان په عربو کې و پاکستان کې نه و هغه کتابونه چې کله چاپ کېدل مونږ هم ډېر زیات خوشاله سو او
بل کم خلک چې دی اکثر کراچي والا ملګری وکنه داسې بې علمه غوندې کې هغه هم ډېر خوشحاله ګور اوس خوشحالي خو دوانه طرف ته وکنه خو زمونږ او د هغې په خوشحالۍ کې فرق هغې دا سوچ هغې دا کتابونه مخکې کتلی نه وو هغې د نوم په وجه باندې او ابن تیمیه خو په دې کتابونو کې سم کمال کړی وي چې مونږ دا کتاب راوړو او د ابن تیمیه دا کتاب خلکو ته وښایو چې وګورو ابن تیمیه دا لیکلی دی هغه په دې خوشحاله چې زه د ابن تیمیه صاحب علم به خلکو ته ښکاره شي او موږ په دې باندې خوشحاله چې زه ابن تیمیه هغه ګمراه کن عقاید به خلکو ته ښکاره شي هغه خلکو ته دا پته نه و چې د کتابونو کې دومره خرافات او ګنده عقاید دی چې کله کتاب راغی موږ په دې خوشحاله شو چې زه هغه کومو خبرو چې موږ دعوه کول چې ابن تیمیه د جمهور مسلمانانو خلاف عقیده لري هغه خلکو تاسو الزام لګوئ خو چې کله کتابونه ټول چاپ شو په پاکستان کې ټول عقاید پکې موجود راغی د الله لپاره جهاد ثابتوي څه شي ثابتوي بل یو کتاب د ما سره دلته پروت دی د علامه ساجقلی زاده رحمه الله کتاب دی دا رساله التنزیحات دا کتاب صرف جوړ شوی په دې باندې دی چې د الله د پاره وهي رساله فی تنزیه الله تعالی عن المکان والجهه د الله د پاره مکان او جهاد چې دا دومره یو ورکوټي مسله کا ښکار کېدل او په دې باندې دومره زخیم یو کتاب بچالی کړو دی باندې ثابت کړ چې الله د پاره جهاد نشته ابن تیمیه صاحب سوي چې د الله لپاره جهاد خدا خبره خوش خلاصه مو دا ویله چې ابن تیمیه مولا کتابونه چې چرته راشي دا خبره مې سپوري وکړه دا خبره مې دی پوری وکړه زمونږ غ بابای صحافت چې دلته راغلی هغه به یو خبره کوله وای हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता دویمه جمله باغ ډېر خوندور ویله هغه به وی چې हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती हर پړقیدون کې شي دا سره زر نه وي دغه شان دي هر یو کتاب باندې شیخ الاسلام لقبل کلو سره هغه کتاب کمالی نه ګرځيږي نو چرته چې تاسو د ابن تیمیه مولا کتابونه ګورئ د دې سره سره زمونږ د مشرانو طرف نه دا پیغام دی چې تاسو د زاهد الکوثری امام زاهد الکوثری سے رحمه الله کتابونه به تاسو ګورئ ښا دو کسان داسې تیر شوي دي چې هغې په دنیا کې دا حنفیت نه ده د دې پرچم مکمل بلند کړی ده دو کسان داسې دي چې دا ټول مذاهب والا دغه د ټولو مذاهب والا په د گردن باندې خپکې خودون کې دو کسان تیر شوي دي په کابرینو کې چې هغې مخې ته څوک نشي ټینګېدلی څوک دی ووایه معلوم دی درته یو امام کوثری رحمه الله او زاهد الکوثری رحمه الله او بل شاه انور شاه کشمیری رحمه الله دای فیض الباری والا دا دو کسان د سیو کنه دی باندې تفصیلی بحث به هم تاسو ته کوم ټیم ډیرو شو نو اوس یو بل نقطه به تاسو یاد ولرئ چې د علماو د اختلاف دلایل په بنیاد باندې دا وسنه نه دی علامه ابن الحجر الاسقلانی رحمه الله غوندي کسانو به اختلاف کول امام بخاری رحمه الله به امام ابو حنیفه سره باندې اعتراضات کوله سیدا نو دا اختلافات ټول دي او د اختلافات خونم کوي خو د دلیل په بنیاد باندې د ادب په بنیاد باندې د احترام په بنیاد باندې اکثر چې کله کله زمونږ ملګری او موږ کله کله تیزو کوو کنه پنځپریان په باره کې بد اخلاقی دا په اسلام کې ناجایز ده اگر کومه کوو دا اسلام کې څه شی ده ناجایز دا اسلام کې بد اخلاقی بنه کوو دلیل په بنیاد باندې بوله جواب کوو نو خلاصه دا شوله صحیح شوله بهرحال پنځم نوم چې کوم د دې علم التوحید او صفات هم ویل کیږي د عقیده کې بحث د توحید نه کیږي او د الله رب العالمین د صفات نه هم کیږي صحیح ده کنه د علم التوحید او صفات ویل کیږي او بل نوم د علم التوحید هم ویل کیږي ځکه چې بس د علم العقائد بنیاد څه شي دا توحید د الله واحد وحده لا شریک له ویږي بل چې کوم د علم النظر والاستدلال څه شي تنگ شوی ویږي دماغ د کار کوي ښه بل دې ته ویل کېږي علم النظر والاستدلال علم النظر والاستدلال مطلب دا دی چې کله هم ته یو مسله ثابتوي په بل انسان باندې د مخالف دغه نظریه رد کوي او خپل دا نظریه دا ثابتوي نو دې لپاره به ډېر زیات غور فکر بکوي او گهرای سره به سوچ کوي د دلایل او استدلالات په وجه باندې خپل عقاید باندې دلایل به پیش کوي علم النظر څه ته ویل کی دا گهرای سوچ او فکر او ذهن جنگول
نظر ویل کېږي منطق کې دی ویلو کنه نظر او فکر تعریف یاد درته نظر پوهیږي کنه غور او فکر سره د دلایل په بنیاد باندې دلایل قائمول خپل دغه موقف خپل دغه نظریه خپل عقیده ثابتول او د مخالف دا رد کول لدی وجنه د تسویل کېږي علم النظر والاستدلال دا ټول تفصیل کنه اوس د ټول خبرو خلاصه او نچوړ دا څومره تفصیل چې تاسو نو هیر شي دا خیر دی پروا نه کوي او که یاد وساتل ډیر فائدہ به وکي خو ټول یادول لږ مشکل وي نو خلاصه به تاسو یاد کړئ دا تفصیل می تاسو ته ځکه وکړله چې دین علاوه جزئیات بس تاسو ذهن ته په خپل راشي بیا خلاصه دا ده چې بای د علم الفقه چې کوم ده کنه یو د علم الفقه یو د الفقه الاکبر چې کله هم تاسو ووینئ چې فقه الاکبر نو دینه به مراد څه شي وي عقاید وي او په دې باندې ټول اولنی کتاب چا لیکلی دی د کم نوم باندې الفقه الاکبر په نوم باندې امام صاحب کتاب لیکلی ده دویم نوم چې کوم د کنه علم الکلام دریم علم اصول الدین او بیا علم العقاید علم التوحید والصفات او بیا علم التوحید او علم النظر او الاستدلال او اصول الدین دا ټول سبق خلاصه ده علم الکلام ورته ویل کېږي دا مې هم درته ویل اصول الدین ورته ویل کېږي ځکه چې کتابونه په دې فن کې په دې نوم لیکل شوی دا علم النظر والاستدلال ویل کېږي ډیر زیات سوچ سمج او گہرائی نظر سره دلایل قائمول مخالف نظریه رد کول خپل نظریه ثابتول ځکه ورته علم النظر والاستدلال ویل کېږي علم التوحید ویل کېږي ځکه چې د توحید بنیاد د عقیده بنیاد توحید ده علم التوحید والصفات ویل کېږي ځکه چې اهم بحث د صفات د باری تعالی نه کېږي صحیح ده کنه دا د ټول درس خلاصه وا علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه می تاسو ته یاد کړل کنه دا مې ولې یاد دا مې ځکه یاد کو چې کله یو کس ډیر مشهور وي یو کس ډیر خلکو په نظر کې ډیر لوی هستی به وي واغې قاعده او نظریات به خراب به وي صحیح ده کنه نو دی مبارکي مطالعه کول مطالعه سره بس دغه یو کتاب تاسو مکمل وګورئ المهند علی المفند او وګورئ دا یو خبره ځان سره نوٹ کړئ کنه که په دې زمانه کې هر څومره مشهور یو کس وي هر څومره مضبوط یو کس وي هر څومره علمي یو انسان ولې نه وي خو چې کله هغه کابرین علماء دیوبند د عقیدې خلاف یو مسله ثابت کی او په دغه عقیده او په نظریه باندې هغه زرنه بلکې یو لاک کتابونه هم پیش کې کنه تاسو باغی خبرې نه مطمئن کیږئ با نه دا به د دجل او دوکه او فریب به ویلي ځکه چې علامه انور شاه کشمیری مولا غوند کې علمیت چا سره هم علامه خلیل احمد سهارنپوري غوند کې پوهیدون کې څوک نشتا او په دې نږدې زمانہ کې شیخ ډاګي بواجی سي هغه عمر پوهیدون کې څوک نشتا هغه دومره هغه چې کله دې زین عرب وتتلو ډاګي بواجی سي عرب خلکو به ورته کېناستل هغه ورته تفسیر پڑھاوله عرب دومره متکبر او مغرور خلک دي چې چا سره سلام هم نه کوي او هغه لوی شيوخ براتل د ډاګي په وجه سره په درس کې به کېناستل نن سبا د څومره خلکو تحقیقات چې جمع کې مفتی فرید بابا رحمه الله تحقیق ته نه رسیږي د څومره خلک چې را جمع کې صاحب حق بابا تحقیق ته خلاصه ده چې اهل سنت والجماعت چې مکمل کم وضاحت وي د شیخ ډاګي باباجي سے په کتابونو کې خصوصا په البصائر کې چې کم نظریات دي هم بعینه حق نظریات د شان او شاه کشمیری سے زمونږ اکثر ملګری په البصائر باندې نه پويږي کنه چې کله پنځپيري ورته باس مباحثه وکړي چې بیا البصائر د سیرستو شي کنه او بیا په تعویلات کوي تعویلات نه دي چې کله د ځان نه دي کم مضبوط سبق دی ویل علم الکلام دی کتلې وي په اصول پويږي زمونږ چې کله مناظره وا پنځپریان هر ځکه ډاګي بوجي سیب دغه کتاب د ډیر زیات نه د سنیغ نه کوي کنه چې دایو هغه چې ذات تحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور وای دا تاسو عقیده ده الته مجلس کې زموږ موضوع خو جمهوریت وا الته ورته چې مړه نور کیسه پرېږده د جمهوریت هم پرېږده او د پنځپریت او دیوبندیت هم پرېږده راشه په دې عبارت باندې په مناظره وکړه ما ورته برسریامو چې زما نظریه او عقیده هم دقه د کم چې ډاګي باباجي سیب لیکلی دا اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور اوس دا خو نفس عبارت ته کنه د دې معنی څه د مقصد څه شي د راسمانه وضاحت واخله او معنی په دلایل غواړه به پته ولګي